نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکہ دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکہ دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکہ دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگریو خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تڑلی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ جل عجر در کی روم بے روز با دوم رو اگدے لکر یو کال دویم روز با دوم رو اگدے لکر یو میاشت دریم روز با دوم رو اگدے لکر یو افتے او باقی روزے بیدا سیوی لکا عامر وزے دے کے بسیب دے چکرو لگئی پا دے ٹول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با نوی چی دے دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منے چی زا خدای مغیبوئی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشے زمکی تا بوئی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنشی چینو کی خولونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس و پاق قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر کئی اغا خدای وی کنا غیب ہوتوی اوز مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ لدولت و مال راکا باران تا با حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تا با حکم اوکی لازرغونی بشی کویانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر و سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا با طول دا دجال تابی بی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبورشی ما دا خدای منه اغیب ہوتوی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارکم بیا با ما خدای منه اغیب ہوتوی سنخ بخکارکے وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چلا دا اللہ جم دی کم او منه دی بو یرک دا کار دیو که خمونگتا بیا خدای منو زمونگ پلارانو نکونا چی کملی دی کازی را جم دی کل خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی دا زمکینا ای با شیطانان خدا غید پلارانو دا نکونو پا شکل ازمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراً پا دجال باند ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کالم ندے آغا سڑی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدا لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دے تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا دا خط نخ کاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے چی دا کم بہر نا مرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے لگ تنگ دے نو خبر دا دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر یہ مسلمان خوبے پیجی جی دا کافر دے دا سے نخن خانے بی پا یو قوم باورشی دا اغی قوم باندے با آفت راغلی دا اغوی ساروی بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی ٹون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمائی چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت در کی دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور در کی نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي در کی. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام او فرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه بړندی، ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، همغه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیہ السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کمې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه که که دې زوی له اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاسه یو تخت را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دل راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه، کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ. سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخشه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبيث معلومیږي چې دا سر ته وغردم اقوا مردار یکم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمر کدا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولی وجنی یو یهودی معشوم دی او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبر خلاص شو. یو بل صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او اذا حج روانو دا دجال را سر دا ابن سیاد را سر روان دی. نیم را سر مرگره دی. وی چه ما سر مرگره دی وی پلار باندې روان یو خبر تلکو وی قافلین منزان لشو زو دی وی دا سیر را باندې را دی. ذکر دا متعلق خدا خبر مشهورو چه دا دجال دی دنا با دجال جوڑی گی. وی بار سوید یر را باندې را لا وی یر را باندې را لا وی ما ته وی چې مې یریږه او نه یریږي. ګورې وی ما ته وی چې یاره یو تپوس د نه کوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي. دا حقیقت ته کنه دی. وی ما ته وی دا څه کار دی چې د دجال متعلق پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله. وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او ته سوي وی دا ګوي کوم چې ته صاحب د عربو پیغمبر یې. ګوره او بیا ورته وی دا دالکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم. نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوي کې چې د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو خور روان شو دي آمنت بالله ورسوله. هو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمای وی مې چې ستا متعلق خلق دا خبره کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمای چې دجال به کافری دا څه ده کنه ای مې چاو وی دغه مسلمانې. د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمای چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده ای مې چاو وی د خود مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته زما دوشوي. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمای چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پریخي. د څنګه دجال ما وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي. ذکر ای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنه زمانه کې راوځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یوځای شو. ګوره دې نخونه پته لګي وی چې را سره یوځای شو نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې یلکه تا متعلق خلق دجال وي خو خلق دا خبرې کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه ای مې چاو وی دغه مسلمانې. د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده ای مې چاو وی د خود مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته زما دوشوي. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پریخي. د څنګه دجال ما وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي. ذکر ای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رایوځای شو. ګوره د نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې لکه تا مطالعه خلک دجال وي وی او پړسېده وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی دی خور وه ام المؤمنین مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام دی یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو لا بادمالي کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسئ خو که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځئ. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر زمونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 13 کسه مونږ او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویریدو وی مونږ ته یې وی چې یارېږمه دې خوا راشي وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویریدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چېرې دغه دی یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی و یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی موږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې تمیم الداری رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ ټوله قصه یې ورته بیان کړه او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه وایي توابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمائی د مدینه منورې په هر یو کوڅه باندې به دو فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به ولې بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي د به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان کړي دی به م حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک چې مې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو
علاقې مې په فتح کړې، خدای خورانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي، دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي، او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوز شي، او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو د ساس کی به تی ځوړندېږي، دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب، د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي، او سا به څونه وځي، دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خوریږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به راکوز شي، چې راکوز شي نو مهدي به ورته مصلی پرېږدي چې را مخکې شه. ابو اینا ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره، ابو اینا دا امام مهدي ستاسو نه دی، او امامتی به هم دی کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي، وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی، او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي، مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو، دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به رالاندې کی، چې رالاندې کی عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به د خپله نیزه به ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي، دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی، وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم، هغې مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که هغې به وایي او وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبی علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي، دی به یې وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به ده هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي، چې دجال مړ کي عیسی علیہ السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي، او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات خوشحال کي، او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي.